بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو تاسو ګورئ زموږ سواد.com او زه افتخار احمد زمان یم. کتونکو په وړومبۍ کې زموږ چې څومره کتونکي دي نو هغې ته د لوی اختر ډېره مبارکي وایو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د لوی اختر موقع ده او په دې موقع باندې خلک چې دی نو هغه کوشش کوي چې سواد ته راشي، د سواد سیلګرۍ سیمې وویني، د دې ځای د ښایستونو نه خوندونه واخلي او دې سره سره د دې ځای چې کوم د ښایسته موسم دی او یخ موسم دی نو د دغه ګرمو علاقو نه د ملک ته د نورو ښارونو نه د ګرم ښارونو نه خلک راځي د سواد د یخو هواګانو خوندونه اخلي. خو څه کال هغه سلسله چې دا هغه بنده ده او د هغې وجه دا ده چې کوم دا کوویډ-19 راغلی دی او هغې ټوله نړۍ په خپل لپیټ کې اخیستې ده. نو په تیره په پاکستان کې هم د دې اثرات دي. د دغې وجې چې دی نو سواد چې دی هغه د سیلګرو دپاره بند دی. دا وخت زموږ سره منسټر هاوسنګ خیبر پښتونخوا ډاکټر امجد صاحب چې دی نو هغې موجود دي. د هغې سره خبرې کوو چې په دغه صورتحال باندې دوی څه نظر لري، حکومت څه دغې دپاره څه سوچ کوي او په را روان وختونو کې څه چې دي نو په دغه حواله باندې اقدامات پورته کېږي د حکومت لخوا. په وړومبۍ کې ډاکټر صاحب تاسو ته د اختر مبارکي وایو. ډېره مننه د وخت راکولو. دا راته ووایه جي چې کم د لوی اختر موقع ده او خلک کوشش کوي چې یاره سواد ته به راتلو سیلګري د لکونو په تعداد کې ستاسو به خپل ملګري هم راتلو به اوس تاسو څه ګڼئ په دې اختر په دې موقع باندې دغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ کم خلک د سواد د سیلګرو سیمو نه د دغې نه د سیاحت نه محروم شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ستاسو ټول نه مخکې چې څومره مسلمانان دي هغو ته لوی اختر مبارکباد پیش کوم. د هغې نه وروسته تاسو ته پته ده چې په ټوله دنیا کې دا وبا ده د کوویډ-19 د هغې د وجې نه چې څومره انډسټري ده څومره ترقي ده هغه ټوله رکاو ده او د دنیا د ټول نه غټ معیشتونه هغه په لپیټ کې اخیستي دي. د دنیا د ټولو نه چې څومره غټ د میډیکل نظام هغه ټول کولیپس شوي دي. نو پاکستان هم یو ترقي پذیر ملک دی. پاکستان کې هم د هغې ډېر زیات اثرات دي او که فرض که موږ د حکومتي د دغې حفاظتي انتظاماتو هغه موږ پالو نه کړه، هغه موږ اختیار نه کړه نو مزید به په دې کې زیاتې راځي او مزید به زموږ معیشت هم لاندې ځي او زموږ د صحت چې څومره شعبې دي هغه به هم متاثره کېږي، زموږ خلک به هم متاثره کېږي. نو په هغه وجه باندې تاسو ته پته ده پاکستان کې سمال لاک ډاون تقریبا د مارچ نه شروع دی او مزید بهتري راځي. تاسو ته پته ده که فرض که عمران خان صاحب زموږ پرایم منسټر صاحب په وخت باندې دا حفاظتي اقدامات نه وی کړی نو زما خیال دی چې څنګه ډېر غټ ملکونه د دې په لپیټ کې راله نو پاکستان چونکې هغه شان نظام نشته نو پاکستان به ډېر زیات خراب شوی، د پاکستان عوام به ډېر زیات سفر شوي. خو الحمدلله د خان صاحب هغه دوراندیشي وه، د هغه نظر و چې یاره په هغې وجه باندې هغه داسې یو اعتدال باندې دا ملک وساتو چې نه ډېر کرفیو طرف ته لاړو نه ډېر سخت لاک ډاون طرف ته لاړو، خو یو سمال لاک ډاون سمارټ لاک ډاون په شکل کې د عوامو هغه فهیه د معیشت هم روانه وه او خلکو هغه حفاظتي اقدامات چې کم تدابیر و هغه هم خلک په هغې باندې اویر کړه. نن الحمدلله تقریبا په هغې کیسونو کې 75-80% پورې کمی راغلی دی چې کم اموات کې دا هغه هم ډېر زیات کم شوي دي. او بیا خصوصا په سواد کې چې سواد یو د ټوریزم په لحاظ باندې په ټوله دنیا کې یو ښه پلیس دی، یو ښه ایریا ده. دلته کې سیندونه دي ښکلي، دلته کې غرونه دي، ځنګلات دي. هغې له د ټول پاکستان نه د بهر ملکونو نه به خلک راتله. زموږ د حکومت د صوبائی حکومت او د مرکزي حکومت د دواړو دا مشترکه فیصله وه چې دې کال لکه فرض که مونږ د خلکو جانونه بچ کو نو انشاءالله معیشت ته او ترقي ده دا به او سیاحت ته دا به آینده بیا چلیږي. نو په دغې باندې په دغې تناظر کې مونږ په تیر وړوکي اختر کې هم خلکو ته اپیل کړو چې تاسو سواد ته راتلو زحمت مه کوئ او په دې اختر کې مونږ هم ټول د پاکستان عوام ته دا اپیل کړی دی چې دا چې کوم زمونږ د ټوریزم په لحاظ کوم ریچ ایریاز دي هغې ته تاسو صرف د سږ کال د دې لوی اختر کې تاسو لږ پابندي وکړئ او تاسو مه راځئ نو انشاءالله چې را روان کال کې دا پینډیمک ختم شي نو بیا دغه سواد ته خلک به ورته راځي. نو زما دا اپیل دی خلکو ته چې تاسو
ولی که فرض که د ډاون ډسټرکټ نه یا د ملک د نورو حصو نه خلک راځي دلته او بیا دلته په لنډاکي چیک پوسټ باندې یا په بحرین چیک پوسټ باندې یا مطلب دا دی د هغې نه انورډ په چیک پوسټونه دي د هغې نه واپس کېږي نو خلکو ته به تکلیف هم وي او د خلکو هغه پیسې به هم ضایع کېږي او د خلکو وخت به هم ضایع کېږي او دلته ټول هوټلې بندې دي او هېڅ قسم د سټې انتظام نشته نو یو زموږ د حکومت د اختر نه 2 ورځې مخکې یو ورځ مخکې چې کوم 2 ورځې ساري د شروع په ورځ باندې زمونږ د زیارت یا د شروع په ورځ کابینټ میټینګ و په هغې کې دا خبره ډسکس شوه او زمونږ د ملکن ډیویژن او د هزارې ډیویژن چې څومره ممبرانو هغې په دې بحث وکړو چې یاره زمونږ د هوټل انډسټري چې ده هغه بنده ده تقریبا او دا سیزن دی دا پیک سیزن دی زمونږ د خلک دې 3 میاشتو کې پیسې ګټي او بیا دا 3 میاشتو هغه پیسې چې کمې دي هغه بیا 12 میاشتې د پوره کال په هغې باندې وباسي خلکو ته ډېر زیات نقصان وشو نو په هغې باندې مونږ په بل ورځ بحث وکړو او بیا په هغې کې سی ایم صاحب چې دی هغه یو ډیسیژن واخیستو چې انشاءالله په روان کابینټ کې به مونږ یو پیکیج راوړو د دوی د کمپنسیشن لپاره چې حکومت دوی ته څه نه څه دونه ورکړي چې کم از کم د هغو د خپل بچو او د خپل کوروال لپاره د هغوی چوله نه مړه کېږي نو انشاءالله په روان کابینټ کې یا د هغې نه په بل کابینټ کې ټوریزم ډپارټمنټ ته باقاعده ویلې شوي دي وینا شوي ده چې تاسو وګورئ چې یاره څونه هوټلز انډسټري څومره متاثره شوي ده او څومره خلک د دې نه متاثره دي چې هغې له مونږ د یو پیکیج اعلان وکړو نو انشاءالله ډېر ژر به مونږ د هغې اعلان د دې چې کومه موقع د دې نه به مونږ چې فایده اوچته کړو ډاکټر صاحب په دې وخت کې که مونږ وګورو د سوات او د دیر په منځ کې چې دی نو یوه شخړه روانه ده تاسو به په خپله په دغې باندې حواله باندې خبر هم یې په دغې خبرو کې څومره حقیقت دی چې د ویله کېږي چې د دیر چې کوم حق دی نو هغه د سوات خلکو خوړو یا د سوات وزیر اعلی دی منسټر صاحب چې دی د هغه تعلق د وفاق کې چې کم ناست دی مراد سعید صاحب هغوی چې د هغې تعلق د سوات سره دی نو په دې وجه سوات ته هغه شانتې کې توجه ورکولی کېږي او د ملکن ډیویژن چې کومې نورې ضلعې دي نو هغه شانتې کې تاسو په دې کې څه حقیقت کړئ په دې خبره کې څومره حقیقت دی او آیا داسې په رښتیا کېږي بالکل دا بې بنیاده خبره ده ټیک ته وزیر اعلی د سوات دی خو یوازې د سوات نه دی د پوره ملکن ډیویژن او د پوره صوبې دی زه خو یم چې دا واحد حکومت دی چې په دې کې کومه ترقي د وزیر اعلی آبایي حلقې له ورکړی کېږي هغه شان ترقي ډي آی خان ته هم ورکړی کېږي هغه شان ترقي چې زمونږ بیکورډ ډسټرکټس دي که هغه کوستان دی هغو ته هم هغه شانتې ترقي ورکړی کېږي تقریبا یو خو د پاپولیشن په لیاز باندې یو د ایریا په لیاز باندې رقبې په لیاز باندې چې کوم ډسټرکټس غټ دي ډیفینټلی به هغې ته زیات فنډز میلاویږي هغه د هغې د پاپولیشن په دغه باندې او د رقبې په دغه باندې باقي تقریبا ټولو ضلعو ته یو شانتې فنډز میلاویږي کومه خبره چې د دیر اپوزیشن والا کوي چونکې تاسو ته پته ده په دیر کې زیات ایم پی ایز ایم این ایس چې دي هغه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي او په دیر کې دا اول ځل دی چې د جماعت اسلامي او د پیپلز پارټۍ نه علاوه د بلې پارټۍ ایم پی ایز او ایم این ایز راغله په زیات تعداد باندې هغه وجې نه هغه خلک داسې متنازعه بیانات ورکوي چې یاره د سوات وزیر اعلی دی او هغه فنډس چې دی نو د دیر فنډ سوات ته یوړه دا بالکل بیسلیس خبره ده بالکل بې بنیاده خبره ده په دې باندې که تاسو ته پته وي زموږ د مواصلاتو منسټر صاحب مراد سعید صاحب باقاعده یو چیلنج ورکړی دی او دې خلکو ته ویلي دي چې تاسو کومه خبره کوئ چې یاره د سی پیک نه د دیر چترا روډ چې دی نو دا وویستلی شو نو تاسو کم از کم یو ریټن مونږ ته راوړئ چې یاره په سی پیک کې دیر او چترال چې و هغه شامل و البته هغه ورته دا چیلنج ورکړي چې دا خو ما وس شامل کو په دې کې وس ما په سی پیک کې د دیر چترال روډ شامل وس کړو هغه خپل ډاکومنټس ښایي چې بھائی دا ډاکومنټس دی چې یاره دا ما وس شامل کو او اپوزیشن د اوسه پورې دغه کوېسچن جواب ورنه کړو چې هغه ورته وایي چې تاسو خو ما ته راوړئ چې دا کله شامل شوی دی او هغه ډاکومنټس خو راوړئ نو دا بالکل داسې یو خبره ده د هغې اپوزیشن والا خلکو او انشاءالله اپوزیشن په هره خبره کې ناکامه کېږي هغه کله هم په عمران خان پسې په هر یو ایشو باندې هغه ایشوز راچوتی د نان ایشو نه ایشوز چوتی او هغه ایشوز په خپله باندې بیا ختمیږي ولې چې هغه دروغي نو دغه ممبرانو د خپل پیس سیوینګ دپاره چې کوم زاړه ممبران او چا چې په دیر باندې حکومتونه کړي دي د هغو ممبران ناغلي د خپل پیس سیوینګ دپاره یو نان ایشو راچوت کو په خلکو کې اضطراب فیلاو کړو چې خدای دې نه کړي یاره داسې کېږي البته
تاسو ته به پته وي اوس موږ ته چې ډیولپمنټل فنډونه څونه میلاو شوي دي چې کم فنډ د سوات ایم پی ته میلاو شوی یا وزیر اعلی صاحب ته میلاو شوی د هغه حلقې ته میلاو شوی هغومره فنډ چې دی د دیر ایم پی ایګانو ته میلاو شوی دی دغه شان د هغه ځای ایم این ایګانو ته میلاو شوی نو دا بالکل بې بنیاده خبره ده دا د دوو ضلعو د خلکو قوم خو موږ یو پښتانه یوسفزي خلک یو خو د دوو ضلعو خلک جنګول دا مطلب دا دی چې دغه خلکو ته به الله پاک د دې سزا ورکوي چې دروغ وایي بهتان لګوي او که د دوی سره څه داسې پروف سي نو په کار ده چې هغه میډیا ته پیش کړي. مهرباني. کتونکو تاسو د ډاکټر امجد صاحب خبرې واورېدې کوم چې منسټر هاوسنګ خیبر پښتونخوا دی او څنګه چې هغې په خپلو خبرو کې ویل چې په دې وخت کې چې کله پاکستان چې دی نو هغه د سمارټ لاکډاون چې کوم کېږي د هغې د لاندې چې دی نو هغې په دغه کووډ 19 یا په کرونا وایرس چې دی نو قابو موندلې ده او د دغې وجې چې دی نو په دې لوی اختر کې هم هغې د سوات سیلګرۍ سیمې چې دی هغه بندي کړي دي چې هسې نه دغه وبا چې دا یو ځل بیا خوره شي او د دې نه خلکو ته چې دی نقصان ورسي کم چې د سوات چې کوم دوه سړکونه چې یو ملم جبې ته د سوات یو ښایسته او نوموړې سیمه ده او دغه رنګ د کالام سیمې ته چې کوم سړک چې دی نو هغه تعمیر کړی شوی دی او یقینا د دغې سره به د سیاحت ته چې دی نو وده میلاویږي خو په راروان وخت کې چې کله په دې وبا قابو موندلی شي او په راروان سیزن کې بیا خلک راځي نو د سوات دغه ښایسته سیمونه به خوندونه پورته کوي. تر بل پروګرام پورې مال راکړئ اجازت د لوی الله په امان.